الله الرحمن الرحیم. د بونیر ډي سي ډیپټي کمشنر بازار ته راوتی دی او د کوم خلک چې ماسک نه استعمالوي د هغې خلاف زبردسته کاروایي روانه ده. राजा फुटेज वाला क्या डिप्टी कमिश्नर बुनेर د سواړی بازار ته راوتی د کوم خلک چې ماسک نه استعمالوي د هغې خلاف سخته نه سخته کاروایي روانه ده. ټولو نه سخته کاروایي روانه ده ځکه ورځې مخکې آګاهي مهم کې دا خبره شوې وه چې بیا به مونږ سخته کاروایي کوو د کوم خلک چې ماسک نه استعمالوي د هغې د وجې نه به بیا حالات مونږ ته خرابېږي. او د دې نه مخکې ډپټي کمشنر بونیر د ټول بونیر مشران د پارټو راغوښتي او هغې ته وینا کړې وه چې دا خلک هم پوه کړئ چې دوی به ماسک خامخا استعمالوي. نن هغه ورځ ده آرمي والا سره ملګري دي، پولیس ملګري دي، پوره انتظامیه ملګري دي چې د چا ماسک نشته د هغې خلاف سخته نه سخته کاروایي روانه ده. هېڅ حکم نه پرېږدي، بلا امتیاز کاروایي شروع ده. پولیس په خپل پکړ دکړ کې شروع دي. مکمل طور بلا امتیاز کاروایي. پکړ دکړ شروع دی او د هغې وجه دا ده بلا امتیاز کاروائی شروع ده. بونیر डी सी محمد علي او ډپټي کمشنر نصر الله خان یوسفزی او سره د پاکستان آرمي ملګري ده چې د کومو خلکو د ماسک نه بغیر هېڅوک نه پرېږدي ځکه ماسک ضروري ګرځېدلی شوی دی. ماسک ضروري شی دی. بغیر هیڅوک نه پرېږدي. د ورځې مخکې آګاهي مهم شی او ټولو سیاسي پارټو ته ګوندونو ته وینا کړې وه چې څومره د ماسک نه بغیر چې څومره خلک په بازار کې ګرځي واوړه لکه अलाउड नहीं है, जिसके पास मास्क नहीं है उसको नहीं छोड़ा जा सकता. बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी है. जरा चाम मास्क निष्ठा ही चौक न पड़ी बिल्कुल चौक न पड़ी बिला इम्तियाज कार्रवाई शुरू हो रहा दिन मख के ځکه چې ماسک یو ضروري شی دی. پکار ده چې مونږ دې ته سوچ وکړو په خپله باندې ښه ورته وګورو چې دا کار چې دی دا ټیک نه دی.
د سواړی په بازار په بونیر د سواړی په بازار کې نیوز بونیر کتونکو تاسو ته ټولو ته وایم د سواړی بونیر په بازار کې ډیپټي کمشنر بونیر ADC محمد علي ورسره پاکستان آرمي ملګری ده او د سواړی د بازار دوره کوي او دا خبره کوي چې د چا سره ماس نشته هغه سړی پولیس ته حواله کوي دی بیا یې د هغه خلاف پرچه کوئ او هغه نیسئ ځکه چې دا ورته وینا شوې وه چې بیا به زه به په خپله کاروایي باندې بیا ستومانه مطلب دا چې زه به مجبوره کېږم په هغې باندې بیا به زه ستاسو خلاف کاروایي کوم لہذا نن هغه ورځ ده چې پاکستان آرمي ورسره ملګرې ده پرون ناپرون د پاکستان وزیر اعظم ته آرډر کړی پاکستان آرمي ته دا د موټرسایکل والا راغی هغه نه پوهېږي پولیس ته یې حواله کړو ضروري خبره ده په غیر دې نه کېږي نه امر مجبوري درلو جي دا امر مجبوري ده د ډیپټي کمشنر بونیر باقاعده یو هفته مخکې وینا کړې وه موږ دا کوشش کوو په ایمان د توام چې زموږ حال به هم د هندوستان د هغې نه د هندوستان د هغې نه به سبا حالات زموږ خراب وي لہذا دا مجبوري ده بیا به زموږ حالات زموږ په هسپتالونو کې به ځای نه وي داسې به یو چې بلکل د دغه نه به بار یو د لچا ماس نشته د هغې ځای تاڼه ده ګورئ د رقمو خلقو ماس نشته پولیس باقاعده نن لاس ور واچوه او دا د هغې هغه وایي چې دا د قانون مجبوري ده اوس چې موږ به قانوني کاروایي کوو څو ځله د بونیر سواړی بازار ډیپټي کمشنر بونیر نصر الله خان یوسفزئی او پاکستان آرمي ADC محمد علي او د ټرافیک مشر ورسره ملګري دي او باقاعده مشترکه کاروایي کوي چې د کومو خلکو ماس نشته هغه نه پرېږدي هغه باقاعده ته ورغوي ګرفتاري بلا امتیاز کاروایي شروع ده ماس ضروري شی دی چې د چا سره ماس نشته نو هغه نه پرېږدي روزه ده څوارلسمه روزه ده او د سواړی بازار دی پولیس د قانون محافظین خپله قانوني کاروایي کوي نن هغه ورځ ده چې د
وعلیکم السلام څنګه له وعلیکم السلام باسط علي خیر علي څنګه له جی خیر ده چې د سواړی بازار دی د بونیر د سواړی بازار دی او د مست نه استعمال خلاف کاروایی شروع را بلا امتیاز کاروایی کیږي په دې کې ډیپټي کمشنر بونیر ډي پی او عبدالرشید ای ډي سي محمد علي د ټرافیک مشر او پاکستان آرمي مرګري دا باقاعده چې رقم خلکو مس نشته د هغې خلاف بلا امتیاز کاروایی کیږي هیڅوک نه پرېږدي ضروري خبره ده مس ضروري شی دی په نن وخت کې د کرونا وبا د وجې نه حالات خراب دي د خرابو حالاتو د وجې نه د بار اویرنس د بار مهم آگاهی د بار وینا نه وروستو ضروري خبره ده ډیپټي کمشنر بونیر ډیپو عبدالرشید د بونیر تمام عمله بشمول پاکستان آرمی هیڅ حکم نه پرېږدي چې څوک حالات فرضي डिप्टी कमिश्नर बुनेर नसरुल्लाह खान यूसुफजई दुनिया وره دا هندستان کې زرګونو خلک مړ شو 120 پکې غټه غټه مندرې بند شو مسلمانانو ته مکمل جماعتونه کولاو کړي دي او د پاکستان ګورنمنت مسلسل لګیا دی چې پاکستانو د وطن خلکو مهرباني وکړي ماس استعمال وکړي او دغه شانته د خالي ضلع مشر د هر علاقې مشر لګیا دی د بونیر د علاقې مشر ډیپټي کمشنر نصر الله خان یوسفزئی صاحب او د پاکستان آرمی ډي سي محمد علي ډي پی او عبدالرشید خان دی راوتی نن هم د هغه عملی خبره چې کومه ده هغه باندې لګیاري چې دلته کې بازار ته کم خلک راوته یا په کلو په بازارونو کې راغی سره ماس نشته نو هغه نه پریدي هغه باقاعده پولیس ته وینا کړې ده چې دوی نسای او د دې خلاف پرچې کوي لکه زه د بونیر خلکو ته د بونیر نه بار خلکو ته د ریکوست په شکل کې وایم چې د بونیر خلک هم لا پکار دي چې تاسو ماس استعمال کړئ د بونیر ته کوم خلک انټر کیږي پکار د چې هغه ماس استعمالي ځکه دا یو ضروري شی دی د انسان جان ماس نشي بچ کولی خدا یو هیله والا ده او د هغې لپاره هغه طریقه کار جوړول دي موږ ته اول کرونا ګف کار ده خو د هندوستان د حالاتو نه چې کله اوس ټول مني چې کرونا موجود ده دا هم په خپله ډیپټي کمشنر بونیر دا دی ولاړ دی په خپله باندې هغه ګاډي په خپله باندې چک کوي ځکه چې هغوی دا خبره کوي چې 3 پاڼې په دې چک پوسټونو باندې زه ګرځېدلی ما په دې چک پوسټونو باندې ما ګاډي وځولي او ما ورته وینا کړې ما پې ماسکونه تقسیم کړي دي نن دې څنګه ماسک نه استعمالوي مطلب دا دی چې د ماسک د قانون یو کړی ده نو د دې وجې نه که د بعضې خلکو به داسې استعمالو خو بعضې خلک دلته د قانون نه کړی ته ځان نه جوړوي هغوی غواړي دا چې مونږ سرکار به یو څه وایي زه به بل څه کوم ځکه د هغې خلاف یو عملي کاروایي روانه ده نن او تمام عمله د بونیر راوتې ده هغوی د سواړۍ په بازار کې په مین روډ باندې ولاړ دي چې کوم خلک هغه د ماسک استعمال نه کوي بلا امتیاز کاروایي د هغې خلاف کېږي باقاعده طور پولیسو ته ولاړ دي او هغه یې تانې ته رسوي ډېر کسان پکې ونیول شو د دې خلاف په پرچې کېږي او بیا مخې ته حالات ته ګورو سعید خان څنګه لیکي دی خیر ده هغه ما غشیل ته په ګاډي کې پرېښې زمونږ ورته بل اوس
چغې وکړې په دې بازار کې ورته موږ ولاړو موږ ته په دې بازار کې وینا کوله چې هلکه ستا سره ماسک نشته ستا سره هیډمېټ نشته خو چې عمل نه کوو نو هغه ورځ د 2 ورځې بعد د بنیر تمام عمله راووته او هغه هم په دې لار کې ولاړ دي او باقاعده طور خلا یو چلم ته د ټي وي له ځو کمال ویرا ورېږي دلته کې مړه یو وایس ریکارډ باندې صادر غواړي چې دوی څنګه ته انټرویو کوو که نه دوی سټاپ کې وایس ریکارډ زه ولګوم که نه او زه به یې دلته کې دغه کې ویډیو آن کې زه ورته وایس ریکارډر ولګوم ته به وکړې زه ورته وایس ویډیو ریکارډ کړم چې آډیو لپاره وایس ریکارډر ولګوم صحیح ده دغه دا دی